آله وأصحابه أجمعين. نن ډېر د افسوس مقام ده او موږ پاره ډېره د غم خبره ده چې موږ دغه جرګه د امن په بنیاد دا خلک یو ځای سوي دي او موږ په دغو خلکو مین چې یو ناحقه یو عام شهري لاش موږ مخ چې پروت ده، دا د موږ هغو ذمه دارانو خلکو چې د خلکو پاره د امن ذمه داري په هغو اوږو پرته ده. الله رب العزت د موږ دغه وطن ته امن ورکړي او الله رب العزت د موږ ټول خلک په خپلو حفظ و امان چې وساتي. دا خو یو لاش یو مړی موږ مخ چې پروت ده چې پرون سوی ده او نن لاش منده سوی ده. خو دې نه علاوه دا علاقه دا خلک دا ټول مسلمانان ورونه په دې خبر دي چې جمعیت علماء اسلام هغه همیشه د امن آواز پورته کړی ده او هغو مقتدرو خلکو ته یې رسولی ده چې کومو خلکو موږ سره په ګوانډ وطن چې یو داسې ریاست خلاف چې هغه د اسلامي نظام په حوالې سره یو طویل جدوجهد نه بعد وجود چې راغلی و او موږ حکمرانانو پرویز مشرف په صورت چې د خپلو مسلمانانو ورونو خلاف ډالرو ته ترجیح ورکړه، تجارت یې وګڼلی او دا تر اوسه پورې له 25 کالو نه واخله موږ ملک چې 2 درجنو نه زیات امن په نام باندې اپریشنونه وسله. خو نن که نن 25 کاله بعد موږ دا نوجوان نسل چې ډېر زړکي به د هغې زمانې چې لا پیدا نه و په وراثت چې دا بدامني ورته میلاو سوې ده. دلته علما کرام وژلي سوي دي، د قوم مشران قتل سوي دي، د قوم هغه سرمایه چې په کار دا وه چې هغه د وطن ترقي پر خپل کردار ادا کړی وی. خو افسوس مقام دا ده چې دلته نسل کشي روانه ده او ذمه داران هغه په مختلفو عنواناتو سره د امن په حوالې سره چې کوم کردار ده آسوالیا نشان ده. نن زه د بنو جرګې نه دلته رالم، هلته چې کوم صورتحال دی په بنو خلکو یو اتفاق او اتحاد سره بلا تفریق امن په حوالې سره یو موټی سوي دي او دا پیغام پوره صوبې چې ټولو اقوامو ته ورکوي چې موږ به امن په حوالې سره انشاءالله 18 اګسته له کوهاټ نه واخله تر جنوبي اضلاع ټانک او جنوبي وزیرستان پورې جمعیت علماء اسلام د تمامو سیاسي ګوندونو ته، سیاسي زعما ته، عمایدین قوم ته، مشرانو ته دا دعوت ورکړی ده چې راجو یو اواز سو چې دې ورته قوم چې خوښوي چې په هغې لارې لاړ سو. دا خلک موږ ته تحفظ نسي راکولی، دا خلک موږ ته امن نسي راکولی. موږ د نور نه خرچوي، موږ د نور خلکو باندې نه وزني. الله رب العزت دې د مغفرت وکي، بلند درجات دې ور نصیب کي. الله دې له واحقینو ته صبر جمیل ور نصیب کړي او